وسلم او فرمایل چې ابو ذره زه درته د یو څو خبرو وصیت کوم د دې به خیال ساتي وی ما ته وی چې ابو ذره یو د الله نه د یری وصیت کوم چې د الله نه یریږه په تنهایی کې هم په پټه هم او په ښکاره هم د الله نه یریږه په تنهایی کې چې یوازې په پټه ښکاره که پټې او که ښکارې که یوازې که مجمع کې خدا الله نه یریږه ته چې ګناه کوي په تنهایی کې ناسې په دغه ټیم کې د الله نه ویریږه یو یې راته دا نصیحت وکړو وی بلې راته وی چې کله درنه د ګناه کار وشي که نه نو د کفارې په طور پسې زر د نیکۍ کار کوه چې د ګناه کار درنه څنګه وشو نو ډاریک ورپسې ټیم مه تېروه او زر پسې د نیکۍ کار کوه په دې د ګناه تلافي کوه او د ګناه کفاره چې ده هغه د نیکۍ په کار کوه سمدستي په ګناه پسې بیا د نیکۍ کار کوه او دریم یې راته دا خبره وکړله چې د چا نه سوال مه کوه دا یې راته وصیت وکړو چې د چا نه سوال مه کوه او څلورمه خبره یې راته وکړله چې د چا امانت مږده د ځان سره د چا امانت مږده امانت ته مه خوشحالیږه چې زما سره د خلقو امانتونه پراته دي دا ځان ته د آخرت پیټې درنول دي دا ځان ذموار راوستل دي او بله خبره یې راته اخر کې دا وکړله چې یوه یې راته دغه وکړله چې دا د چا امانتونه مږده او پنځمه خبره یې راته دا وکړله چې د دوو کسانو په منځ کې فیصله کوونکې مه جوړېږه قاضي مه جوړېږه ګورې دې ته خوشحالېږه مه چې په ما خلق فیصله کوي وی چې د دوو خلقو په منځ کې فیصله کوونکې مه جوړېږه دا ډېر لوی کار دی ګورې د دې به طاقت ونه لري بیا د دې به طاقت ونه لري مونږ څومره خوشحالیږو په ما خلق فیصلې کوي په ما خلق جرګي کوي او زه خلقو له فیصلې کوم نبی علیہ السلام ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته ویریږه د دوو کسانو په منځ کې فیصله کون مه جوړېږه دا ډیر درون کار دی اسې نه چې طاقت یې ونه لري یا د یو رشتې ته وګورې یا د یو تعلق ته وګورې اسې نه چې د یو په حق کې درنه فیصله وشي نو اصل یره هغه دا ځکه وایي علم یعلمو آیا دوی نه پوهیږي ان الله یعلم سرهم چې بېشک الله ښه عالم دی سرهم په پټو خبرو د دوی ونجواهم او په جرګو د دوی وان الله علام الغیوب او بېشک الله تبارک وتعالی ډېر ښه پوهېدونکی دی په پټو خبرو باندې